السلام علیکم ورحمت الله. څنګه چې زمونږ ټایم تیریږي، زمونږ وخت تیریږي، نوی کال راځي، نوی ورځ راځي، نو زمونږ په ژوند کې کمی راځي او زمونږ مرګ طرف ته نزدېکت کېږي. زمونږ مرګ چې کوم دی نو هغه موږ ته رانږدې کېږي. نو څنګه چې تاسو ته پته ده د 2020 په ختمېدو والې بس چند لمحې دي، چند ګنټې دي او 2021 شروع کېدو واله دی. نو نن سبا بعض خلک دا داسې وي چې هغوی د نوي کال په خوشحالۍ کې، د نوي کال په شروع کېدو کې خوشحالۍ منوي. نو آیا دا زموږ په اسلام کې شته دا نوي کال د خوشحالي مناول؟ او یو خو دا زمونږ کال نه دی، دا خو عیسوي کال دی. زمونږ خو د مسلمانانو کال خو د هجرې نه شروع کېږي. اول خو مونږ له خپل اسلام باندې پوهه پکار چې موږ په خپل اسلام باندې ځان پوهه کړو، مونږ خپل اسلام زده کړو، مونږ خپل چې کوم مذهبي کوم عقیدې دي، کوم مذهبي څیزونه دي، مونږ هغه راټینګ کړو، مونږ هغه زده کړو. خو آیا چې دا کم کسان تک کوي د نوي کال د خوشحالۍ مناول کې یا د نوي کال د خوشحالۍ دپاره چې کوم پروګرامونه کوي، کوم دا کوي، نو دا زموږ اسلام کې شته؟ نو یقینا چې دا نشته زموږ اسلام کې. او د مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ دپاره خو دوه اختره دي. دا دوه اختره په دې کې تاسو خپله خوشحالي مناو کې. په نور څیزونو کې هم داسې د خوشحالۍ موقع وي، خوشحالۍ پکې مناول پکار دي، خو لکه د نوي کال په د خوشحالۍ باره کې خو نه څه داسې څه دلیل شته، نه څه دغه شته. نو د نوي کال د خوشحالۍ باره کې دا کسان تک کوي، پروګرامونه کوي. نو اول خو موږ له پکار چې موږ په خپل دین باندې ځان پوهه کړو، موږ په خپل دین باندې ځان پوهه کړو، موږ په هغې باندې عمل وکړو. او بل د حدیث شریف مفهوم دی چې چا د چا مشابهت وکړو قیامت پر د هغې سر باسي. نو دا خو د عیسایانو کار دی، دا خو د عیسایانو د دې نه د هغې ورپسې غټ یو عقیده پرته ده، یو ورپسې غټ د هغې خپل عقیده پرته ده. نو موږ له څه پکار دی چې موږ د هغې مشابهت کوو، موږ د هغې چې کوم رسم و رواجونه دي موږ هغه مناوو یا موږ هغه خپلوو. نو موږ له پکار دی چې موږ په خپل دین باندې موږ خپل دین راټینګ کړو، موږ خپل دین اسلام وپېژنو، په هغې باندې عمل وکړو. الله دې ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.